او یو عالم یو واجبه مفهوم بیان کړی تقوا یې څه ته ویلی شي. تقوا دې ته ویلی شي چې کله انسان یو کار کوي، یو غلط کار کوي، یو عمل کوي او ستا په زړه کې هغه ټکارې شروع شي، خوف نه هغه محسوسې چې اوس به څه کېږي، اوس څوک رانشي، دا به څه کېږي، دا به څه کېږي. چې کله ستا په زړه کې هغه ټکارې شروع شي نو بس وایي هغه کار پرېږده، هغه کار ګناه ده، هغه صحیح کار نه دی. او چې کله دا تعالی اطلاع درکړي دا زه چې دا کار کې دا مه کوه، دغه وخت کې بد څه دی ته تقوا ویلی شي. او دا دپاره عالم ضروري نه دی، دې لپاره ډاکټر ضروري دی، دې لپاره انجینر ضروري دی. دا انپړ نه انپړ انسان، جاهل نه جاهل انسان، یو ریړۍ والا، یو خرګاډي والا، هغه هم دا محسوس کوي چې یو غلط کار کوي نو زړه کې خوف او یېره محسوس کوي. نو چې کله زړه کې خوف او یېره محسوس کړي پوه شه غلط طرف ته روان یم، فورا یې پرېږده، دې ته تقوا ویلی شي. خو موږ یېره ختمه شوې ده، ګناهونه نه ښکاري، دوکه راته دوکه نه ښکاري، غلط کار راته غلط نه ښکاري. نو زړه نه مکاڼې جوړ شوي دي، غلط او صحیح او غلط او صحیح کې فرق او تمیز نشو کولی، د ډېر د ګناهونو وجې نه او ډېر د غلط کار د وجې. دا څومره ښایسته آله، څومره ښایسته آله ستا زړه کې موجود ده. غلط کار کې فور درته وایي دا مه کوه. دا هر انسان محسوس کوي، نیک دی، غریب دی، کمزور دی، مالدار دی، قابل دی، کمزور، هر قسمه انسان دا تک تکارې د اواز د لذت دا محسوس کوي. او چې کله دا شی محسوس شي دا شی بیا مه کوه، پرېږده بس. دا تقوا ده. او تقوا مشکلات لږ وي، لږ وخت دپاره تکلیف وي، بیا الله رب العزت رزق دروازې کولاوي. الله رب العزت خپله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا. کوم انسان چې الله رب العزت دپاره تقوا اختیاروي، الله رب العزت نه یېرېږي، الله رب العزت هغه دپاره رزق کولاوي، د غیبو نه الله رب العزت خزانې کولاوي. او چې کله ته تقوا اختیار کړي او چې تقوا به پکې نه وي، هغوی به ټکرې وي، ګناهونه به تا نه کېږي، الله نافرماني به نه کېږي، هر قسمه ګناه کې به ته مبتلا وي. ولې ستا زړه کې د الله خوف نشته او الله یېره نشته. نو الله رب العزت دې زموږ زړه کې خوف پیدا کړي او تقوا پیدا کړي. ډېر غټ نعمت دی د الله. او دا الله نه غواړه یا الله ما ته تقوا حاصله کړي، ما ته تقوا حاصله کړي، ما ته د الله خوف حاصل کړي، ما ته د الله یېره حاصله کړي. او چې کوم انسان کې دا راشي الله نه یېرېږي، ته ووایه چې یو سړی دا وایي ځان نه ناست دی کمره کې تنې تنها او هېڅوک هم نشته دی، او دا الله ته په صحیح په مانځه ودرېږي او صحیح رکوع کوي، صحیح سلام اړوي، صحیح رکوع کوي، سجده کوي، او صرف په زړه کې د ده دا خیال وي چې یو مخلوق ما ته نه ګوري، یو الله ما ته ګوري. نو ته ووایه د دا عبادت به څومره قوي وي، دا به څومره ښایسته وي. نو چې کله د الله خوف وي زړه کې، نو تا نه به د مور او پلار نافرماني نه کېږي، تا نه به د دوست نافرماني نه کېږي، تا نه به ګاونډي نه خفه کېږي، ته به د فلاني مسلمان ورور حق نه خوري، ته به حرام نه کوې، ته به دروغ نه وې. ولې تا کې یو صفت موجود دی چې الله راته ګوري. بس نو دا یو صفت چې الله ګوري، دا تا ټولو ګناهونو نه، وړو نه، غټو نه، پټو نه، ښکاره نه، تنې تنها نه، په هر ځای کې هر قسمه ګناهونو نه صرف تا دا یو خبره بچي چې الله ګوري. بس څومره غټ صفت. نو الله رب العزت دې موږ متقین جوړ کړي، او الله رب العزت دې زموږ او ستاسو په زړونو کې د الله خوف واچوي. دا ډېر غټ نعمت